کله د پلار کاروباري یا د پلار میراثي نو هغه پلار مړ شي هغه پیسې یا هغه دوکان یا هغه شی پاتې شي اداره کمپني پاتې شي نو یا کشر رور چلی یا مشر رور چلی یا درمیانه رور چلی نو زمونږ پښتنو کې عموما داسې دوی زر نه پیلیږي نو هغه دوکان کمپنۍ ته ورسیږي هغه یو کمپني دوه کمپنیانو ته واوړي خو دا نور رونه پکې کار نه کوي څوک سکول وایي څوک کالج وایي د چا خپل دوکان دی کمپني دا یو رور چلی او واقعي دا ډېر ماهر می ډېر تکړه می دا کمپني دا دوکان او دا کاروبار یې ډېر مخکې کو مخکې پرچون کاروبار هول سیل شو مخکې ملکی سطح سره کاروبار اوس وروره بار نه چین نه د کنټینر راځي بله ورځ دارونه ورته وایي وروره زمونږ به دا د پلار مال تقسیم کړو هغه وایي د پلار خو بس مغه یو اټۍ و هغه شاډن کې که بس هغه تقسیمې چې تقسیمې کړو او چې دا نور مال دا خو ما خپله ګټلی دی ما ډېر تعلیم کړی او زه خو ډېر ماهر وم نو رونه په دې ته وایي چې بی دا زموږ د پلار کاروبار دی موږ ته به حصه میلاویږي او هغه وایي چې من دا خو یو اټۍ ده چې کله دوی غواړي وله به یې ورکړو ټوله د 2 لکه روپو اټۍ ده او وروره زموږ لس رونه دي نور 100,000 روپۍ رسي دومره زیات خو یې نه رسي نو 100,000 روپۍ هغه له ورکول اني ټایم اساني هېڅ خبره نه په دې صورت کې به عزتمندو صرف هغه اټۍ تقسیمیږي که نه دا کمپني به تقسیمیږي نو دا یاد لرئ چې کومه کمپني د کوم څیز نه راوځي نو دا د هغې تابع دا کمپني یا دا وده یا دا نفع یا دا کاروبار دا هم د دغه اټۍ نه راوتی دی نو لہذا دا ټول مال به په ټولو بچو تقسیمیږي ها که د یو ورور ځان له کاروبار دی هغې ځان له دی د پلار حصه کې نه دی بس هغه د هغه خپل دی خو چې کله د پلار په پیسو باندې یا د پلار دوکان د مخکې نو دا د میراث دوکان دی نو بس میراث بچي راوړه ښه مزېدار او اوس په ټولو باندې یو شان تقسیمیږي که چا کار کړی دی او که نه دی کړی هم سوا ټول پکې برابر دي که چا کار کړی دی او که نه دی کړی په خبره پوه شوې که نه ځکه دا د پلار مال نو دې طریقې سره عزتمندو چې څنګه میراث د ټولو دی نو میراث چې کومه بړوتري کړې ده کومه اضافه کړې ده کومه نفع کړې ده هغه نفع هم د ټولو ده دا رور به ورته نه وایي چې دا خو زما مهارت و زما تعلیم ورته وروره بس موږ باسې ملازم ساتو که ته موږ نه د دې څونه میاشتو د کاروبار کړی دی که د دغه لي فیس الي او تنخوا لیدلی به یې درکړو خیر دی او په مغه ورځ به دې ویلی وی که نه دې وجې نه چې پلار کله مړ شي نو فورا معاهده وکئ بیلیږئ مه خیر دی خو معاهده خو وکئ که نه یو کاغذ ولیکئ وروره دا مخکې به څه کوو یاره پلار راله ډېر ښایسته کاروبار شروع کړی دی که اوس یې بیلو نو هسې به خراب شو نو لحاظه زه مشر یم او داسې چل دی بس زه به د کاروبار سنبالوم خو زما بچي لږ ډېر دي خرچه مې ډېره ستاسو خرچه لکه کمه ده دا معافي راته کوئ او نور انشاءالله غم مه کوئ چې څومره پیسې ډېرېږي ټولو له به یې ورکوم او که هغه وایي چې نه وروره زه پکې نیم نو بس ورته وروره موږ ته خپله حصه رابېله کړه که لږه ده او که ډېره ده او که هر څه په خبره پوه شوئ که نه